الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يهجر فوق الثلاث أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم زما عزت مندو نبی علیہ الصلوۃ والسلام حدیث نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای چې د یو مسلمان لپاره جایز نه دی حلال نه دی چې د خپل مسلمان ورور سره د درې ورځو نه سیوا قطع تعلق وکړي درې ورځې پورې که یو سړی د چا نه خفی نو د دغه سنا څه جواز شته خو لیکن د دې مطلب دا نه دی چې بس خامخا یې درې ورځې نه کوشش دې وکړي چې مخکې ځکه چې هېڅ پته نه لګي مرګ کله راځي ځکه چې د دغه حدیث بل شک دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې چا د درې ورځو نه سیوا قطع تعلق وکړ او بیا په دغه حالت کې دله مرګ راغی دخل النار دی به جهنم ته داخل شي زما د توند وعید انتهایی سخت خبره یقینا ما تاسو ډېره هلکه اخیستې ده ډېره راته نرمه ښکاري راته اړو څه ښکاري نه چا سره تعلق پرېښودل چا سره تعلق جوړولو ته خو ډېر زیات خوشحالېږو چې یاره ده سره مې تعلق دی او ده سره مې تعلق دی او هغه سره مې تعلق دی خو لیکن چې کله دغه تعلق مات شي نو بیا راته افسوس نه بیا ما چېرته په دې باندې سوچ نه دی کړی چې آیا د اسلامي تعلیماتو په دې کې څه دغه دی عمل داخل دی او اسلامي تعلیمات ما ته دلته څه وایي زما دا مسلمان رور خفه دی یره تعلق خو یو طرف ته وکړو زما عزتمندو نن سبا رور د رور نه په کلونو په عمرونو پورې حتی تر دې پورې چې مرګ راشي خو لیکن صلح ونه شي نو انتهایی د افسوس خبره زما عزتمندو چې په دغې باندې لږ ما او تاسو سوچ وکړو یاره چې زه روان کم طرف ته غواړم څه لکه زمونږ اکثریت خواهش دا دی چې یاره مونږه چې کله مرګ راشي که نه چې الله رب العزت مو د خپل غضب نه بچ کړي مونږ د جهنم نه بچ شو جنت ته لاړ شو خو لیکن اعمال داسې کوو لکه یو سړی روان دغه ته وي پنډۍ ته او کیني دا پېښور په ګاډي کې نو آیا دی به ورسي پنډۍ ته چرې نه شي رسېدلی زما عزتمندو زمونږ د اعمالو او د خبرو مثال همدغه شانتې دی په خوله او په زړه باندې خو مونږ دا غواړو چې یاره مونږ لاړ شو جنت ته خو لیکن چې کله د عملونو خبره راشي کله د عمل میدان ته ما او تاسو راکوز شو نو بیا هغې کې بیا ما او تاسو په الټه طرف باندې روان یو بیا بل طرف ته روان یو او سوچ دا کوو چې یاره زه به خپل منزل ته ورسېږو چرې نه شم رسېدلی که زه خپل منزل حاصلولو غواړم نو د نبی علیه الصلوۃ والسلام په طریقو باندې به خپل ژوند راولم د الله رب احکامات به پوره کوم رشته داري پالل انتهایی زیات ضروري چیز دی ځکه چې یو حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلوۃ والسلام فرمایي چې رشته داري به د قیامت پر ورځ راشي الله رب العزت ته به فریاد کوي یا الله زه چې کوم دی په دنیا کې زه پرېښودم نو الله رب العزت به د خپل رحمت نه لرې کړي زما عزتمندو چې په دا غرض ما او تاسو الله رب العزت د خپل رحمت نه لرې کړي نو بیا به زما او ستاسو د خلاصي کم ځای موسی علیه السلام نه تپوس وکړی شو چې یاره یو غوښې ویشتونکي چې داسې چې د هغه نه په یو ځای کې نښه نه خطا کېږي نو که یو کس د ده په نښه باندې شي نو د ده د خلاصي به څه سبب دی به کوم ځای کې خلاصېږي نو پیغمبري عجیبه جواب ورکوي ورته وایي را دې شي دا سړی دی د هغې نښې ویشتونکي په غېږ کې کېږي د ده په غېږ یعنې د سره یې صلح وکړي د سره یې روغ وکړي نو زما عزتمندو عرض دا کوم چې د قیامت پر ورځ ما او تاسو الله رب العزت د خپل رحمت نه لرې کړي او د خپل رحمت هغه دروازې ما او تاسو ته بندې کړي نو بیا به ما او تاسو چېرته ځو مخکې د دې نه چې الله رب العزت زما او ستاسو نه ناراضه شي په دغه خبره باندې چې تا رشته داري ولې پرېښله نو د هغې نه مخکې په دغه خبر باندې ګوره زما او تاسو ته شیطان
یو دغه رامخې ته کې چې او تا سره خدا کړي تا سره نه ما سره جار څه کړي دي خو لیکن دا زما د ناکامۍ طرف ته یو لار ده که زه په دغه خپل دغه باندې ودرېدم زه په دغه غیرت باندې ودرېږم چې یاره ما سره خدا کړي دي او ما سره دا کړي دي نو دغه غیرت چې کوم دی نن ما ته چې کوم دی دغه ښکاري خپله کامیابي راته ښکاري خپل زوروري راته ښکاري دغه ما کمزوري کوي هم او ما ناکامۍ طرف ته هم بوځي دا به بیا زما د ناکامۍ ذریعه جوړېږي زما عزتمندو نو مخکې د دې نه چې بیا ما او تاسو ناکامه شو دغه غیرت دغه چې کوم دی دا عزت دا عناد دا یو طرف ته غورځول دي خپل رشته داري را پالل دي الله دې نه کي پته نه لګي دا په دغه کې حدیث کې خدري راځي پته نه لګي زه د دغې درې ورځو انتظار کوم چې یاره درې ورځې بعد به زه د خپل مسلمان رور سره د خپل ورور سره د سره به خپل تعلق بیا برقرار کړم زه د سره روغه وکړم په درې ورځو ته زما زندګي ماله مهلت رانه کي او 2 ورځې بعد ورځ بعد اړو خفګان فکار نه دی د چا زړه اړو هزارول پکار نه دی شیخ صاحب به فرمایل هغوی به وایي دا زړه چې کوم دی د الله رب العزت خپل ځان لپاره پیدا کړی دی په دې کې د الله رب العزت محبت دی په دې کې الله رب العزت خپل ځان لپاره کور جوړ کړی په دې کې به د الله رب العزت محبت ورچې خو لیکن چې اوس دغه روان کې ته که نه په دې باندې به ورته د چا کور روان که په دنیا کې د چا کور روان که اب تا سره څنګه معامله کوي اب تا سره څنګه حساب کتاب ساتي دا د الله رب العزت کور دی په دې کې الله رب العزت اوسېږي شیخ صاحب به فرمایل هغوی به وي خانقاه روانه که الله رب العزت به پې دومره خفه نه شي ځکه د الله رب العزت به ورله یو بل خلیل وګوري ځان له یو بل خلیل به پیدا کړي بل خلیل به ورله وګوري بیا به تعمیر کړي بیا به جوړه کړي خو لیکن د چا زړه مه ماتوه ځکه چې د دې جوړولو والا بیا بل څوک نشته بیا بل څوک نشي پیدا کولی چې یو سړي له زړه جوړ کړي نشي پیدا کېدی چې دا چا زړه جوړ کړي زما عزتمند د چا زړه نه دي ازارول چا سره کته تعلق چې کوم دي دا نه دي کول پکار همیشتن په مینه محبت باندې ګوره نبي علیه الصلاۃ والسلام څومره لویه هستي هغه کافران چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام د زندګۍ دشمنانو د نبی علیه الصلاۃ والسلام د سر دشمنانو او همیشتن دا غوښتي چې نبی علیه الصلاۃ والسلام ته نقصان ورسوي حتی په جنګ احد کې چې کوم دی یو نعره یو چغه ولګوله چې نبی علیه الصلاۃ والسلام هم شهید کړه نعوذ بالله خو لیکن نبی علیه الصلاۃ والسلام چې کوم دی کله د طائف په سفر کې د طائف خلکو په کاڼو باندې ویشتل پڼې مبارکې دغه نه ډکې شوې هستي کومه هستي ده زما عزتمندو ما ته زما غیرت او زما ضد څنګه ودرېږي چې زه ځان د اسلام د تعلیماتو نه خبر کړم که نه ما ته بچا نیم زما غیرت او زما ضد او زما عناد ونه درېږي ځکه چې زه د نبي علیه الصلاۃ والسلام امتي ګڼم خپل ځان د نبي علیه الصلاۃ والسلام په طریقه باندې خپل زندګي هم تېروم صرف د خولې دعوې به نه کوم بیا به عمله نه هغه شانتې کوم نبي علیه الصلاۃ والسلام په کاڼو باندې لګي حتی پڼې مبارکې چې کوم دی دغه نه ډکېږي د وینو نه ډکېږي او شان کم شان دی جبریل علیه السلام سره فرشتې راځي جبریل علیه السلام وایي دا د غرونو فرشتې دي ما سره تاسو حکم وکړئ چې د طائف دا خلک چې کوم دی د طائف د دې غرونو درمیان کې چخنې ختم یې نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي نه دی زما مقام نه پیژني دی ما نه پیژني د دې په اولاد کې به داسې خلک راشي چې د هغې نه به الله رب العزت د دین کار واخلي زما عزتمند خپل ضد او عناد ځان ته نه ودرول یاره بس غلطي ده انسان نه کېږي زمانه هم داسې غلطي کېدی شي زمانه داسې غلطي وشي بل دې دا ټایم کې پوه نه شو معافي درگذر دا انتهایی بهترین چیز یو واقعه را یاده شوه ډېره بهترینه زبردست یو مالک د هغوی یو غلام هغه خپل غلام له یو 4 دیناره ورکړه ورته وایي دا واخله او لاړ شه د بازار نه دا پلانکې سودا دا پلانکې څیزونه راواخله هغه وایي ښه
لاړ بازار ته. بازار کې یو سړی ناست دی، محتاج دی، هغه سره څوک امداد نه کوي، خو یو سړی یو بزرګ راغی هغه سره خوا کې ودرېده او هغه وایي چې یاره که چا د ده مدد وکړو نو زه چې کوم دی زه به د هغه دپاره دعاګانې کوم، او چې څونه ورسره مدد کوي چا ورله یو لکه نن سبا 1 روپۍ ورکړل به ورته یو دعا وکړم، 2 ورکړې 2 به ورته وکړم، 3 ورکړې، چې څونه پیسې ورکړې دومره به ورته زه دعاګانې. دغې مالک 4 دیناره ورکړې. دا غلام راغی ورته وایي جی زه 1 دینار ښه اوس څه غواړې څه دعا؟ دعا راته دا وکړه چې الله ربالعزت د دې بدله راکړي، د دې 4 دینارو بدله راکړي. ښه دا دویم دعا مې ورته دعا یې ورته وکړه، دا دویم دینار. ښه دویم دینار د څه دپاره؟ زه غلام یم، دا دعا راته وکړې چې زما مالک چې کوم دی ما آزاد کړي، هغه دعا یې ورته وکړه. دریم څه؟ زما مالک چې کوم دی هغه شرابي دی، دعا وکړه چې الله رب العزت هغه ته د توبې توفیق ورکړي او هغه د دغې خپلو ګناهونو نه توبه وباسي. ښه دغه دعا مې ورته وکړه. څلورم څه دعا وکړم؟ څلورم دا دعا وکړه چې الله رب العزت زما او زما د مالک چې کوم دی ګناهونه ټول وبخي او موږ ته زموږ مغفرت وکړي. هغه ورته وایي ښه څلورمه دعا یې وکړه. دی راغی واپس چې کله مالک سره مخامخ شو، مالک ورته وایي څه دې وکړه؟ سودا دې راوړه؟ څه کم هغه ورته وایي یاره سودا خو مې راوړه، یو عجیبه سودا مې وکړه. څه سودا دې وکړه؟ 4 دیناره دغه شانتې خپله واقعه ورته بیان کړه. ښه نو څه دعاګانې دې وکړې؟ دا دعاګانې مې وکړه. لومړنۍ دعا مې دا وکړه چې مال د دغې 4 دینارو الله ربالعزت بدله راکړي. ښه دعا دې وکړه. مالک جیب ته لاس چې ویې کته 400 دیناره 400 دیناره چې کوم دی هغې والا ورکړه. ورته وایي دا واخله دا ستا د هغې بدله. ګوره د زړونو چې کوم دی دا د الله ربالعزت قبضه قدرت کې چې کوم طرف ته اړول غواړي هغه طرف ته اړوي. حدیث قدسي دی الله ربالعزت وایي چې دا بنده دا زړه چې کوم دی دا زما د 2 ګوتو درمیان کې چې زه کوم طرف ته اړول غواړم هغه طرف ته اړوم. نو الله رب العزت چې زړه کوم طرف ته اړوي هغه طرف ته اړوي. الله رب العزت زړه ښه دا والي 4 دینارو په بدله کې 400 دینار واله. یو دعا خو قبوله شوه. بله یې څه دعا کړې؟ بله دعا مې دا وکړه چې یاره زما مالک ما آزاد کړي. ښه چې دا دعا دې وکړه نو بس ځه د نن نه بعد چې کوم دی ته آزاد شو. درېیمه دعا مې دا وکړه چې زما مالک ته الله رب العزت د توبې توفیق ورکړي. ښه بس زه خپل رب چې کوم دی حاضر ناظر ګڼم او په رښتونې هغه ته توبه وباسم چې د نن نه بعد چې کوم دی نه به شراب څکم نه به ګناه کوم. باس د همیشتن دپاره مې د زړه د اخلاص نه توبه شو. ښه څلورمه دعا مې دا کړې ده چې زما د مالک چې کوم دی مغفرت وکړي، زموږ ګناهونه وبخي. دا مالک مسکی شو. ورته وایي چې دغه کارونه خو زما په وس کې وو، ما وکړو، دغه خو زما د وس خبره نه ده کنه، دا زما د وس خبره نه ده، دې کې زه څه نشم کولی. دا مالک وده شو. شپه مالک وده شو، خوب ویني، اواز کوونکي ورته اواز کوي. زما عزتمندو عرض دا کوم دا بخنه یو ډېر لوی عمل دی. ښه څوک معاف کول انتهایی لوی عمل دی. ورته وایي ای بنده آیا ستا دا خیال دی چې ته کوم کار کولی شي هغه به ته وکړي او زه کوم کار کولی شم هغه به زه نه کوم؟ څلورمه دعا هم دا قبوله ده. ما ستاسو څومره ګناهونه چې کوم دي هغه مې وبخل او ستاسو مغفرت مې وکړ. زما عزتمندو او یو حدیث کې راځي کله چې یو بنده بل کس معاف کړي، د الله رب العزت بنده معاف کړي، هغه نه څه خطا شوي او دې معاف کړي، نو د قیامت پر ورځ به الله رب العزت دا بدله ورکړي
ورته وایي چې اے پلان کې تا په پلان کې ټایم کې زما دا بنده معاف کړ دی، آیا ته زما نه سیوا رحم کوونکې؟ ته زما نه سیوا رحم کوونکې؟ دا خو زما صفت دی که نه، معاف کول زما صفت دی، نو ته زما نه سیوا رحم کوونکې خو نه، ځه نن مې ستا ګناهونه معاف کړه لاړ شه جنت ته. زما عزتمندو دا معافي چې کوم دی انتهایي لوی عمل دی، ډېر لوی عمل دی. الله رب العزت دې ما او تاسو ته درگذر کول چې کوم دی دا آسان کړي، او الله رب العزت دې ما او تاسو ته درگذر کولو توفیق را نصیب کړي. الله رب العزت دغه خبرو باندې عمل کول آسان کړي. واخر دعوانا